د حضرت ابن حجش او د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ دعا. حضرت عبدالله بن حجش رضی الله تعالی عنہ په غزوه احد کې حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې اے سعد راځه چې په جمع دعا وکړو، هر کس دې د خپل ضرورت موافق دعا وکړي، دویم دې پرې امین وایي چې دا قبلېدو ته زیاته نږدې ده. دواړه حضرات یو ګوټ ته لاړل، دعا یې وکړه. اول حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ دعا وکړه، یا الله کله چې سبا ته جنگ وي نو زما په مقابله کې یو لوی بهادر راولي چې سخته حمله کوونکی وي، هغه په ما سخته حمله وکړي او زه هم په هغه زوردار حمله وکړم، بیا ماته په هغه فتح نصیب کړي چې هغه زه ستا په لار کې قتل کړم او غنیمت یې حاصل کړم. حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ پرې آمین وی. دینه پس حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ دعا وکړه، یا الله سبا په میدان کې یو بهادر سره زما مقابله وکړي چې سخته حمله کوونکی وي، زه په هغه سخته حمله وکړم او هغه هم په ما زبردسته حمله وکړي او بیا هغه ما شهید کړي. بیا زما پوزه غوږونه پرې کړي، بیا قیامت کې چې کله ستا په حضور کې پیشي وشي نو ته ووایې چې ای عبدالله ستا پوزه غوږونه ولې پرې کړی شو؟ زه عرض وکړم یا الله ستا او ستا د رسول صلی الله علیه وسلم په لاره کې پرې کړی شوي. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ پرې آمین ووی. دویمه ورځ جنگ وشو. دا دواړو حضراتو دعاګانې هم هغسې قبولې شوې وې چې څنګه یې غوښتلې وې. حمید سعد رضی الله تعالی عنہ وایي چې د عبدالله بن حجش رضی الله تعالی عنہ دعا زما د دعا نه بهتره وه. ماښام ما ولیدل چې د هغه پوزه غوږونه په یو تار کې پایل شوي وو. د احد په جنګ کې د ده توره هم ماته شوې وه. نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته یوه څانګه ورکړه چې د ده په لاس کې توره جوړه شوه او ډېرې مودې پورې وروستو هم دغه رنګې وه چې بیا په 200 دیناره خرڅه شوه. دینار د سرو زرو د یوې سکې نوم دی. پیدا کې لیکي دې کیسې کې چې یو خوا کمال بهادري ده چې د بهادر دشمن سره د مقابلې ارزو او شوق دی، هلته بل خوا کمال عشق هم دی چې د محبوب په لار کې د بدن ټوکړې ټوکړې کېدلو تمنا کوي او آخر کې چې کله هغه تپوس وکړي چې دا ټول ولې وشو نو زه عرض وکړم چې ستا دپاره چېرته یوه ټوکړه خو به د ظلم د تورې د نښې په طور پاتې شي، زما د وجود ټوکړې 100 قبرونو کې دفن کړئ.